إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون محترم حاضرین النبي صلى الله عليه وسلم د سیرت سلسله هغه شروع هغه سیرت کې زموږ ستاسو ټول دین پکې پروت دی واقع د بدر کې د فدیه متعلق خبر شروع کم کسان نبی صلی الله علیه وسلم په بدر کې نیولي وو د مشرکانو نه د هغې نه یې فدیه واخیستله چې په فدیې په بدله کې آزاد کړه چا څه احسان وکړو او چا باندې تعلیم مقرر کو چې تاسو انصارو ته خط او کتابت په تور خېوئ دې قیدانو کې وهب ابن عمیر هم راغلی دې وهب ابن عمیر پلار عمیر نومیو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سرخ مخالف وو ریجی په بدر کې هم د مکه مشرکان له تیزی ورکوله پاول کې په جنگ باندې نو دیم راغلی و زویم راغلی و زویست گرفتار شو قیدینو کې شو او دا عمر خلاص شو بچ شو مکه کې د په حجر کې
د کعبه سرکلا او ځای چې کوم دی حتیم چوته وای په دې کې د صفوان ابن امیہ سره کېناستو دې صفوان ورورم په بدر کې مردار شوی او پلار امیہ اغم په بدر کې مردار شو نو دی عمر او صفوان د بدر قصې او واقع په خپل منځ کې ذکر وکړو چې دا خو ډېر مصیبت او آفت مونږ ته راورسېده مشران هم پکې مردار شو مړه شو او ښه قیمتي کسان پکې زمونږ نه گرفتار هم شو او یا کسان خو زړه نه دا تمنا د عمر وکړه یره لولا دین علی وعیالی یو خو په ما قرض ده د خلکو که دا قرض را باندې د خلکو نه وي او دویم بال بچ مې ده زه سبا مړ شم د دې بچو نفقه او خرچه به څوک برداشت کوي وکه دا کارونه نه وي نو زه به تللی وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مړ کړی به مې وی ځکه تیاره زما بهانه او عذر شته زوی مې د هغې سره قیدي دی ګرفتار دی وربشم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قتل په اراده او ظاهر کې به ورته ووایم چې زه په دې خپل زوی پسې راغلی یم او تاسو له فدیه درکول غواړم د دې متعلق څه خبره کوم هم مکې مشرکانو سم فکر سوچ وو چې چا نه مې پیسې اخیستلي دي احسان یې راسره کړی دی چې دا احسان فراموشي ورسره ونه کړم او د هغه قرض ادا کړی شم ځکه دا قرض چې چا درکړی دی دا د هغه حق دی تا نه به اخلي یا به په دنیا کې ول ورکې که په دنیا کې دی ورنکو په آخرت کې به ورکې دیو جن شریعت موږ ته ترغیب راکړه چې به ضرورت په ځان باندې قرضونه ماړوي روایت کې راځي دا قرضونه دا د ذلت جنډه ده الله چې کله اراده وکړي د یو بنده د سپکولو نو په هغه باندې داسې قرضونه راولي چې بیا اوس وفا نه وي ځای نشته دی چې قرض له ډک کړي یا هغه ادا کړی شي او په ده باندې همدقسې قرضونه دي نو دا د الله تعالی د طرف نه د دې انسان د ذلت اراده ده ځکه یې پیدا راوستي او رسول الله صلی الله علیه وسلم به مانځه کې دعام کوله ومن غلبة الدین وقهر الرجال یا الله عذاب قبر نه پنۍ ساتم پتا باندې غواړم عذاب د جهنم نه پنۍ غواړم ومن غلبة الدین وقهر الرجال یا الله قرض را باندې مغالب وا قرض را باندې راشي او د هغې وفا ما سره نه وي چې زه هغه ادا کړی شم او غلبت الرجال او سړي را باندې زورور شي زه کمزوری یم د خلکو را باندې قوي زوروري یا الله دې نه زه پنۍ غواړم دې وجې نه حتی الوسه به د هغې نه سړی ځان ساتي کوي کوشش به د ادا کوي ادم دا ویلو چې دا قرض په ما نه وی زه به تللی وی صفوان ته تیار په لاس کې مقرراله زما پلار خو هسې مردار شوی دی ورور مې ملته مړ شو دا تیاره موقع ده
دته ویل دی عمر ته ستا ټول قرض زما په ذمه شو زبدل قرض ادا کوم او ستا بال بچ د هغې تربیت هم په ما شو داسې به یې ساتم لکه د خپلو بچو په رنګ ذلت ته به یې نه ورکوم فقر او فاقې ته به یې نه پرېږدم څنګه خرچه چې په خپلو بچو کوم دقسې به ستا په بچو باندې کوم او ته لاړ شه دا مهم ادا کړه کله چې دوله ذمہواري واغستله نو عمر ځان تیار کو په دینیت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سزم وجنم ہے خپل کور والا تی ویل تیر تور را لرا کوي او تور باندې زهر امراخ کړ ولیک رسول الله صلی الله علیه وسلم پوره اون لګي چې زخمی شي نو هغه زخم د وجه نه با هغه زهر به په بدن کې سرایت به وکي دا غیر وجه نه به است مرشي نو په تور باندې زهر امراخ کړ صفوان او عمر په خپل منځ کې کلک لوز کو چې دا خبره بچا ته کار کوونه د دې لپاره چې چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر اون رسي عمر لاړ صفوان خوشاله و چې زه عمر مې په یو مهم پسې ولېږلو او دا ډېر غټه کارنامه ده که دا وکړی شوه دا د بدر کې چې څونه درد او تکلیف موږ ته را رسېدلی ده دا به ټول هیر بشي د دې وجه نه په مکه کې به صفوان چې په مجلس کې کېناستو نو هسې اشارتن به خلکو ته ویل چې خفه کېږئ مه په خپلو مړو او په خپلو قیدیانو خفه کېږئ مه زر به داسې یو واقعیت تاسو واورئ چې دا ټول به ستاسو نه هیر شي ډېر د خوشحالۍ واقعه او خبر به تاسو ته سناو کړی شي وبې ګورئ وابې اورئ چې د هغې د وجې نه دا تکلیف او درد به تاسو هیر کړئ او د ده ځان سره دا ګمان یوازې به په دې خپل مهم کې کامیاب شي عمر مدینې ته راغی عمر بن خطاب په مسجد نبوي کې د صحابو سره ناستو هم په خپل منځ کې هغوی د بدر مذاکره کوله ځکه دا د بدر غزوه ډېره عجیبه غزوه وه قرآن کې ورته فرقان ویلی شوی دی یوم الفرقان ولې په دې په وجه باندې ټولو ته پته ولګېدله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په حق دی دا په حق نه وي دونه لږ تعداد کسان اسلحې مسرنه او دونه مضبوط کافرانو په مقابل کې الله ول غلبه ورکړه دا دلیل دی د دې د حقانیت د دې د وجه نه صحابو په خپل منځ کې د دې مذاکرې کولې او بعضې کسان په دې مدینه کې وو منافقان مخکې ښکاره کافرو بدر نه وروستو ظاهر کې ایمان ښکاره کو د دې یېرې د وجې نه که موږ ایمان را نه وړو دا نبي صلی الله علیه وسلم صحابه به موږ پرېږدي نه نو منافقان هم د دې نه وروستو بیا پیدا شو عمر بن خطاب د صحابو سره مذاکره کوله چې او ته ویله چې دغه د عمر بن عمر راغی عمر بن وهب دا عمر هغه راغلی عمر بن خطاب زر ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل اې د الله نبی عمر راغی او تا ته پته ده چې دا شرعي انسان دی مکه کې مستا په خلاف باندې څونه منسوبې کړي او بدر کې خلکو له څونه تیزی ورکړه
نو دا د شر د پاره راغلی دی، د خیر په اراده نه دی راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل بس ما ته راولئ. عمر بن خطاب ورغی، عمر ته ویل د ګریوان نه ونیو کلک، او نور صحابه ته ویل چې تاسو ورشئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ګر چا پیر کېنئ، ځنه چې دا شرعي انسان چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ضرر او تکلیف تورو نه رسي. دنه ورننه استلو مخامخ نبی صلی الله علیه وسلم ته کېناستو. نبی صلی الله علیه وسلم عمر ته ویل پرېږده. نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو یا عمر ته څه شي راغلی؟ هغه لیره زما دا بچی دی تاسو سره او تاسو قید کړی دی، نو عام خلک په خپلو قیدیانو پسې راغلي دي، فدیې ورکوي، نو زه په دې خپل بچي پسې راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نو بیا دا توره ولې راوړی؟ ځان سره یې توره راغستې ده، هغسې به راغلی او خبره به د فدیې دې کړې ده. هغه ورته وویل قبح الله، والله دا توري او دا اسلحې تباه کړي، د دې فایده کولی خو په بدر کې موږ ته فایده راکړې وی که نه؟ بدر کې موږ سره اسلحې وې، قوت و طاقت و، سره د قوت او طاقت نه موږ ته غلبه میلاوه نه شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ووایه رښتیا وایه. هغه ویل نه زه په دې خبر راغلی یم. وایي ښه دې خبرې باندې راغلی؟ تا او صفوان په حتیم کې کېناستلی او تا او هغه د بدر مذاکره وکړه، بیا تا ورته وویله چې یاره په ما قرض دی او زما بال بچ دی، دا قرض را باندې نه وی، بال بچ مې نه وی، نو زه به تللی وی، رسول الله صلی الله علیه وسلم به مې مړ کړی وی، ځکه زما بانه تیاره جوړه ده، د هغې سره مې بچی دی، چې زه به فدیه پسې راغلی او صفوان را ولګېدو، تا له ذمواري واخیستله چې ستا د قرض هم زه ذمېوار یم، ستا د بچو هم زه ذمېوار یم، د هغې نه وروسته ته راغلی په نیت د قتل زما، په تو یې زه په قیدیانو پسې راغلی یم. عمر په هغه ساعت کې کلمه د شهادت ویله، ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. او ته ویل اې د الله نبی مخکې به چې تا کوم خبرونه موږ ته راکول زموږ به پکې شک وي چې رادا چې دا کوم خبرونه وایي دا رښتیا دي که نه دي، خو اوس زما پوره یقین پیدا شو چې ته د الله رسول یې. ځکه په حتیم کې دا پټه خبره ما او صفوان وکړه او په یو بل هم تاکید هم وکړو چې دا به چاته نه کاره کوئ، تا ته چا راورسوله؟ الله تا ته در راورسوله، ما ته پته ولګېږي چې رښتیا د الله رسول. خو ای د الله نبي اوس ما ته اجازه کې چې زه مکې ته بېرته واپس شم، نو ځم به مکې ته، چې کوم ځای کې ما ستا مخالفتونه کړي دي په هغه ځای کې به زه ستا دین ته دعوت ورکوم، ستا تابعدارۍ ته به دعوت ورکوم، او څونه مې چې ضرر مؤمنانو ته ورکړی اوس به رالګېږم کافرانو ته چې ستا دشمنان دي هغې ته به ضرر ورکوم. ولې اسلام انسان کې تبدیلي راولي. مخکې دې په باطل عمل کو، نو اوس رالګېږه عمل کوه خو په حق کې کوه. مثال په طور مخکې د عقیده خرابه وه، تهجد به هم دې کول، سنتو پابندي به هم دې کوله، صلات ضحا به هم دې کو، نور تسبیحات د اذکارو پابندي دې کوله. اوس ته الله عقیده در نصیب کړو، دا نه چې ته اوس هغه اعمال پرېږده، هغه اعمال کوه، اوس یې د هغې نه هم ډېر کوه.
ځکه مخکې ته په اجر نه ملاوي روز ته په اجر ملاوي مخکې دې په عقیده دې باطله وا خرچې دې کوله ولسمې دې کوله یار و شریف دې کوله جمعې شپې خیراتونه دې کول څلوختین دې کوله کلیزې دې کوله رسمونه او رواجونه باندې خرچې کوله اوس ته الله عقیده صحیح در نصیب کړه خرچه ما بنده او اوس خرچه په صحیح طریقه باندې کوه هماغه انفاق کوه هغه خرچه کوه خو په صحیح طریقه باندې وکړه دې لپاره چې اجر او ثواب دې ډیر شي تبدیلی به پکې نه راولي بلکې هغه کې به نورم زیاته وي خو په صحیح طریقه باندې به شروع کړي ډېر کسان دي چې عقیده پوره جوړه نه په بدعات او پر رسمونو کې خرچې هم کوي خیراتونه هم کوي نفقې هم کوي نفلونه هم کوي او چې صحیح عقیده تور نصیب شي بس بیا دا ټول پریږدي دا خو ست نقصان کې لاړې ټیک ته عقیده دې جوړه شو خو عقیده سره به اعمال هم برابر ہے او هغه کې به نورم کوشش وکړي تیزی به وکړي نو دم دق سی ویلو اے الله نبی چې کوم ځای کې ما ستا خلاف کړل زبوس په غزه کې ستا حمایت وکوم خلق برابر مخکې مؤمنانو ته ضرر ورکوس مؤمنانو ته خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه ورکړه او صحابه ته ویل چې دا قیدی مو آزاد کړي وی مو آزاد عمر مکی ته روان شو صفوان مکه کې خو خوشاله و چې ما یو تن لګلې ده په یو کار پسې چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وجل او هغه په دې مسله کې کامیابیږي نو قافلو والا نه به څوک دغه طرف نه راغی تپوس به وکړو حل حدث من حدث ناشنا واقع خو نه پیدا شوی بس شهید کړه ده دې فکر او سوچ کې ناز دي او دلته مکه مشرکانو کې مجلس کې ناستو خلکو له وزیر ورکول وې زرد تاسو به څه خبر راشي دا کوم حالات تاسو تراغلي دا ټول بدن یې کی نو قافلې والا نه به تاسو کول په دې کې یو قافلې والا راغی ته پوښتې ته وکړو ناشنا څه واقع خو نه راغلی هغه ته ویل ناشنا واقع دا چې اسلم عمر په اسلام کې داخل شوه هغه په محمد رسول الله ایمان راوړل بس د سړي اکم امیدونه چې هغه د خاورو څخه خاور شو وی ویل قسم په الله والله لا اكلمه ابدا زبد عمر سره خبرې پس د دینه ونکړ او نه بچرته فایده او تر رسول اما لګل څه پسیو او وکړه څه عمر مکی ته راغی او په مکه کې اسلام طرف ته دعوت شروع کړو ډیرو کسانو د په لاس باندې ایمان راوړ او په اسلام کې داخل شو بلکې دا کم کسان چې قید شوي وو نو دا قیدین هم اکثر الله له توفیق د ایمان ولور کوو څوک چې راغلی په قیدانو په سیاغي متاثر شو مقتیر شو جوبیر متاثر شو رستو ایمان راوړو عباس ایمان راوړو عقیل ایمان راوړو د کسانو عمر بل دی عمر دا غرور دی دا غرور ایمان راوړو اسلام مصعب ابن عمر مصعب ابن عمر رورو اغم قیدی شوی په اسلام کې داخل شو ایمان راوړ ولید صحابه او د انصار او اخلاقونه متاثر شو ور په خپل خو خوراک نه کوي مال خو خوراک راکړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم
هغه ته دا ویل به دې مکه مشرکان له الله توفیق دی ایمان ولا ورکا وجدار چې دو کمار خلق نو خائن دو کمار دانو دروغجن نو عباس ګوره د رسول الله تر ده ناس پاس ته ولیکن پورا علامه او تنو معلومه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده صدق وجکله ولا په بدر کې خبر ورکو چې تب شپې خزي ته نه ناس پوره یقین راغی چې او دا خبره خبر څوک نشي کولای هیڅ ایمان نه دغه شان دی عمر ته چې دا خبره وکړه الله ولدا ذریعہ د ایمان وګرځول په ایمان کې داخل شو چې دا نبی خو په حق نبی دی نو د دې د وجه نه اکثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی نه کړي مخالفتونه کړي الله ولرسول به توفیق د ایمان ورکړي ابه روایتو کې راځي چې کله بدر واقعا وشوا نو حبشو بادشاہ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غایبانه ایمان راوړی مخکې تیر شوی مکه کې چې کوم مؤمنان تنګو د مشرکانو د ضرورونو تکلیفونو نه هغه حبشو ته هجرت وکړو او بیا مکه مشرکانو مسلمانان التق قلار نه پرې خوستل حبشو بادشاہ او داغه د وزیرانو سره تعلقات او ساتل رشوتونه او لور کول چې را د مؤمنان تنګ کې ومن تیرا او شړي دا مشرکانو منسوبه ومن تیرا اولېږي چې بیا دلته وسمنګ سکو اقص معامله به سره کو او مؤمنانو التپنی غستوا نجاشی بادشاہ عادل بادشاہ ظالم نو او نه د چا د رشوتونو متاثر کېدو نه د چا د مالونو متاثر کېدو مکه مشرکانو عمرو بن العاص لا ایمان نو راوړل هغه اولېګلو او د حبشو بادشاہ چې کوم شي خوخو هدیه کې تحفه کې هغه ولوي وړلې او خبره وسوکړه نور وزیرانو لم رشوت ورکو حبشو بادشاہ ویل چې دا کسان زما مملکت ته راغلي دي زبا اول د دیونه تپوس کوم چې دا ولې راغلي سبب یې څه ما چې تپوس نه کړې زه دقه ستاسو سره لګل نه شم الله مال دا حکومت را کړې نه مې سره رشوت ور کړې ده نه مې بل شي نه ور کړې الله مال دغه حکومت را کړې نو زبم په دې حکومت کې عدل او انصاف باندې چلےګم د چاري شوتونه په دې کې قبول او معنا چا ظلم او زیاته وکم جعفر او داغه مرګري راوخته هغه نه تاسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق همدارنګ تاسو ولې را لې هغه ته ویل جره مکه کې منګه چانه پرې خستلو منګ ته ویل شو دلته یو عادل بادشاہ دی او څو چلته ورشي هغه ظلم او زیاته نه کوي هغه په بنا مسلمان مملکت ته پنځه راوړل دې کې کسانو په اعتراض وکړو چې ګوره دا ستاسو مذهب نه خلاف دی دا عیسی علیه السلام ته کنځل کې رد بده وي هغه ته پوسو کو د عیسی مبارک تاسو څه وایي سورته مریم ته جعفر رضی الله عنه ولستلو نجاشی او جړل او ویل خزل راغستلا قسم په الله کې تاسو دی نبی استاد قرآن د عیسی علیه السلام په بارک کې نه دونه زیاته کړی نه دونه نقصان کړی کوم چې حقیقت د عیسی علیه السلام د اغیسی بیان کړی دی او د هغه متعلق صحیح عقیده ده او استنه جاشرا اولګي د ایمان راوړ خلکو ها کو شروع کړه چې تاولې د اسلام قبول کو هغه ولک غواړي ټیک ده بادشاہي بدل کوم کنه غواړي راشي خپل بچیم سنباله کوي زه نه لاړم محمد رسول الله ایمان نه پرېږه
لیکن هغه نجاشي پر قسته نه شو ځکه نجاشي په عدل او په انصاف هغه کې چلیدو هغه ته پته و کده لری شو بیس موږ مملکت بربادي او تباہی یو ځل تجربه پکړې و نجاشي پروا اون ساتل ایمان راوړ دیو جن چې کله مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیبانه جنازه وکړه او جنت ته لاړو اخو روم بادشاہ هرقل بدبخت خو ته پته وا چې محمد رسول الله د الله رسول له اقرار کو دحیته ویلی والله لو كنت عنده ولو كنت اعلم اني اصل اليه كما ته پته وي چې زاغه تر رسیدلې شي لغصب لتجشمت لقاءه ما بدیر تکلیفونه او سختیان برداشت کړې داغه په ملاقات کې پیغمبر ته بتله ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه او د پیغمبر سره ما به خدمت کوله بغیر د عوضه بغیر د لالچا په به مولینزل او ویل زه مسلمان یم خو حکومت د یری د وجه نه جمانه به حکومت لاړ شي خو د برانه لاړ شي رسول الله ایمان نه نوړست په حالت د کوپر کې مرش لاړ هغه مرغلي سوار له سو کال شو سوار له سنیم سو کال باندې جاشي مو شو لاغه مو یو جنت ته لاړو دنیا کې حکومت هم تلاټین کو او اول جهنم ته لاړو حکومت هم ته لاړو هرستو مؤمنان په ورله د ابوبکر صدیق په زمانه او د عمر په زمانه کې غټول علاقې دیونی ولې قبضه ته کړې ایمان راوړې اسلم تسلم نبی صلی الله علیه وسلم لیکلی ایمان راوړ بچ په پاتش دیو جن دنیا د هدی د وجه نه د دنیا د لالچ د وجه نه الله نه فرمانی مونږ کو چرته کو پرونه کو الله نه فرمانی ونه کو زکه هدا د عرش پات کی دن کې ده یا بتانه پاتې شي یا بت ته رټیر شي اوس په هدا باندې وزیر اعظم ته صدر ته آرمی چیف داود د سره د 3 کاله د 4 کاله د 15 کاله د 15 کاله پس په بیا ګرځي دا به سره نه رټیر کېږي واججي داود د سره د 3 کاله 4 کاله ها تعالی زیته درکړي شي لس کا شپک کاله ته دی ورسي اخو د زیتیږي نه هدینه بتلاړ شي یا به د هدتا نه لاړ شي او که عدل او انصاف دې او کو فایده بدل درکې که عدل او انصاف دې اونکړو سزاګانې به برداشت کړي تاسو موږ تاسو د تاریخ عبرت ته د دې لپاره ان کسان په عدل چلی دي هغه نه نم ژوند دي اړه کې خلک محبت لري هغه کیسې واقعیت چې اوري خوند ولا ور کوي او کم کسانو چې عادل ته نه دي کتلې ظلم یې کړي خلکو بزونه کې نفرت ته واقعیت اوریدل ځنه غواړي او الله ورکړي دي تاریخ کې ورکړي څوک پیژني ونه غټ غټ بادشاہان تیر شي غټ غټ قوتونو طاقتونو والا تیر شي لیکن موږ تاسو نه پیژنو ختم شي دي دیو جنا نجاشی را اولګېدو عادل نے کار واغستو دا څنګه لګو بلکې اعلان وکړو چې شادي مؤمنانو کې یو مؤمن ته zarar ورکو سلويخ درهم باغ جرمانه هغه باندې جرمانه عاید کړو ته به تعرض نه کوي ازمن مملکت تراغلی ازمن علاقه تراغلی په دینیت چې د عدل او انصاف ده یو جنا هغه سره په عدل او انصاف باندې وچلېږي ظلم او زیاته باندې کوي قانون د نافذ کم په صحیح طریقې نافذ کا جبر او ظلم خو نه ده په کار ده موږ تاسو په حالاتو کې ګورو څونه جبر او ظلم ده اول کسانو لار ورکړه پیسې دي تیواغستې لزر او بشل زر کس کس راوړو او چا راوړو مستا کسانو راوړو او وس امیاش کې دن نه په راکې خو شابه او اعلانونه په څه کوه فلان کوا نه په سي طریقې واړه خسته طریقه یو تنو یې ردی سبز موږ د ملک ترقی راشي ترقی دې سن راځي خیره چې د تچاو کړی کړه خیره اتق دعوه المظلوم د مظلوم د خیرون ځان اوساته نو هغه خیره استاد لپاره خېږي نه
اوس دې وخت کې دې ماشومانو څه حال دی زنانو څه حال دی هغسې دغه سپین ږیرو څه حال دی هغوی به څه کوي الله ته خیرې به ته کوي که نه به ته کوي دې ته به خیرې کوي او دغه خیرو اثرات ځان له په دې ظالمانو به نه غورځېږي دا په نورو باندې غورځېږي دې د وجې نه انصاف باندې به چلېږي د خلکو سره په عدل او په انصاف باندې به چلېږي د یو قانون دی په ښه اخلاقو نافظ کړي وخوله ورکړه اخلاقو سره چلو ښه رویه ورسره وکړه خو ذهن کې دا کېنوئ یو عوام دي د پاکستان عوام د افغانستان عوام په خپل منځ کې مینه محبت لري یو بل سره دعاګانې یو بل ته کوي یو بل سره خفه کېږي یعنې دا کم کسان چې تلي او د جومات نه مخه اخلي هغه ټول خلک اوسه جاړي یو څه خفه کېږي او بد اثر پې کېږي خو لیکن د دې غریبانانو وس نشته مجبوره دي دوی په خپله مجبوره دي ځکه مشر چې څه فیصله وکړي بس د هغې فیصله منوانه یې د هغه چلیږي نو یو بل سره مینه محبت دی دې وجې نه موږ جذباتو کې به نه راځو چې موږ را ولګېږو او د عوام مسلمانانو بدي ووایو د هغې تنقید وکړو د هغې سپکاوی وکړو نه د دې یو بل سره مینه محبت دی مینه محبت ته تقاضا دا ده ډېر پاکستانیانو او افغانانو خپل منځ کې یو بل څه خپلولۍ نه کړي پښتانه خو پرېږده هغه پنجاب والا دونه زنانه پښتنې افغانۍ پنجاب کې واده دي د پنجاب هم ډېر تعداد والا هغه افغانستان والا له ورکړي دي ځکه هغې دې ته نه دي کتلي دین ته کتلي اسلام ته کتلي ایمان ته کتلي او دا قصې مخکې نه وې او چې څونه زموږ ستاسو سهولتونه راځي زندګي به هم تنګېږي زندگی هم تنګېږي مخکې نه بارډرې وي نه پاسپورټ وي نه شناختي کارت وي چې نه وي غلاګان هم نه وي بدامنۍ هم نه وي څونه چې دا شي نه ډېرېږي بدامنۍ نه ډېرېږي غلاګانې بدامنۍ نه د دې څه زیاتېږي تا کیمره دې ولګوله ما کیمره ولګوله ښه کیمره مې ښه وکتله چې غل لاغې زما تالی ماته کړه موټر ته ولاړ دی کس وختو کم کسان چې په هغې مقرر دي ورته وړاندې کتله راوباسي یا لکه او دا کسان دي ګوره دا شکل دی فلان دی راوباسي دله نه راوباسي چې دې سزا ول ورکړي چې یاره نور دوکانونه مات نه کړي نور ځینه مات نه کړي دا نه کوي او هسې هغه خبره ده بس نو څونه سهولتونه راځي زموږ ستاسو زندګي تنګېږي مخکې دا قصې نه وې نه به شناختي کارت یې نه به بل شی سړی به دې ځینې مسافر به روان و اطرافو کې به روان و شپه به پرې راله جماعت ته به ورغی شپه به مو ته میلاوه شوه خلکو به روټۍ هم راوړله بسترې به یې موله راوړلې خوراک به یې هم پې ښه وکړلو او بیا به دغه ځینې روان شو په مخکې به تلل اوس داسې بد امني سره د ترقۍ نه راغله چې په هوټل کې له څوک شپه نه درکوي هوټل کې چې تر څو پورې تا سره کارت د سره نه ثبوت د سره نه دا بد امنۍ نه د دې ترقۍ د وجې نه راغله ولی ترقی شته او عمل په قانون نشته چې عمل په قانون نه وي دغه به د وجه نه جاشي هغه په عدل او په انصاف باندې چلېدل او دا نه کېږي نو دې نجاشي ته چې پته ولګېدله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او مؤمنان به الله په بدر کې غلبه ورکړې جعفر وایي موږ پسې نجاشي خبر راولېږو چې تاسو راشئ موږ چې ورلو نو نجاشي زړې جامې اچولې دي عامې او لاندې په ځمکه باندې ناسته دی په ځمکه موږ چې ورلو دا حالت هم چې وکتو ګبراو شو ویرېږي یاره څه مسله ده چې د نجاشي موږ دې دپاره راوغوښتلو وایي نجاشي راته وویله چې تاسو ته ما خبر در لېږلی زه تاسو له یو زیری در کوم یېرېږئ مه ګبراوېږئ مه تاسو له یو غټه خوشخبري زه در کومه چې سبب ته خوشحالۍ ستاسو وګرځي وایي زما مخبر
هغه مال خبر راکو بنو زمره بدر کې بنو زمره اوسېده وای ما ګړي بزید سره ولی پاغزي کې نو وی پاغي کې د نبی صلی الله علیه وسلم او د مکه مشرکانو جنگ راغی الله نبی او مؤمنان له غلبه ورکړه قتل فلان و فلان نمونه او تواغست ابو جال مردار شو عتبه مردار شو شیبه مردار شو وې دا ټول الله پکې مردار پر نبی الله غلبه ورکړه قیدین او لور کړو نو د دې خوشحالي په بنا باندې ما تاسو راوغختلې او زمنګ تورات کې دایي زمنګ انجیل کې کله سړی ته خوشحالي خبر ورکړی شي نو هغه د دقه سي حیات او تواضع کراشي الله ته سجده ولګي نو زدا د شکر د وجنه د حالت می جوړ کړی دی الله د شکرې د وجنه د وجنه شریعت مونږ ته دا ویلي دي ته سجده ته شکر ویل کی ته نوې نعمت ملاو شو نوې نعمت مثال چا د خبر درکو چلکه الله تعالی زوی درکو یا د خبر درکو چلکه پلان کې شې واغستل شو ستاو شو یو خوشحالي ده په دې ټیم کې الله ته په سجده په شکر باندې پریوځه شکر دې د سجده د شکر وي الله ته تضرع عاجزي وکا دې په وجه به الله د لپاره کې برکات واچي رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه فتح د مکه ډېر لوی نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم جشن مناو نه کو لکه عام زمونږ تاسو کسان په ګډاګانو راځي ډولکی او ګډاګانې هر ډولکی او ګډاګان زموږ شریعت موږ منع کړی دا منافق زړه کې منافقت او داشین راټو کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فتح د مکه کې اترکات او کړو امهانی کور ته ورغه د ترلوري و دا غي کور کې علم بل بیا دا غي نرس په اترکات او کړو دې ته لګي هغه منځ د فتح کله چې کسرا علاقه د فارس حکومت فتح شو نو سعد ابن ابي وقاص را ولګېدل د کسرا غ دربار ته چورنه وتلو الته دوه رکعات وکړه شکرې الله ته د شکرې نعمت د تمیلا شو نو نعمت کې به شکریا کې مسته کې به ناراضي ډولونه بنوي ګډاګانې ونه کې یوه تاسو به ګډا کې راشي او تاوی ګورا دا ګډا بلاسي خوشحالي بسي ګډا بسي خوشحالي بسي نه الله ته په سجده باندې پریوځه دیو جنا نجاشي په خوشحالي وکړه هغه دې نجاشي د عمل نه دا مسله تاسو ته معلومه شو مؤمن به د مؤمن په خوشحالي باندې خوشحاليږي او پاغه په خفغان باندې به خپګيږي خوشحاليږي بنا ما اوسه یو مؤمن روړ دی خپلم دی گاونډیم دی ترم دی د ترزوین دی الله غل ترقی ورکړه خفغان پنه دی په کار دی ته شح وي شح چې دل ول الله ترقی ورکړه نه په خوشاله شه چې دا خو زما خپل دی د ترزوی مې دی د ماما زوی مې دی تر مې دی ماما مې دی خوره مې دی اوراره مې دی الله ول ترقی ورکړه نو خوشحالي په پکار ده چې ته پاغي باندې خوشحالي وکړي افغان په نه ده پکار چې دا ولې دونه ترقی وکړه ولې خوشحالي وکړه او بیا هغه تر کاوټ چول چې رزر کاوټ جوړو چې دا مخکې لاړ نشي دا خو به د انسان ډیره سخته بدبختی ده ډیره بدبختی په دې دنیا کې مونږ تاسو ګورو کافر خلک څونه ترقی کړي څونه پیسې دي څونه مالونه دي وسه که زما ستای مسلمان رور دی مؤمن رورم دی به خپلوانم دی او هغه ته ترقی رااله خوشحالي وتراله جیداد سراغه خوشحالي په پکار ده شکر دی چې دسم الله پر اخیره واستله یو وخت کې خو یو تعاون مدد خو به زرو کې کنه هیڅ تعاون او مدد سره ونه کې ولا خو به خپه نه کنه اوس یو مؤمن دی
هغه په مرض کې مبتلا دی، بیمار دی، سخت تکلیف دی، ستا خپل هم وس نشته چې تعاون او مدد وکړي، او دا هغه وس نشته، نوړه بخوري کنه بخوري، کړه په نه خپګي به خدای د اسلام تقاضا نه ده. اسلام تقاضا خدای د چې پاغه باندې بخفغان کې ته ولې دا مصیبت رسیدلې، ولې تکلیف رسیدلې، نشي هغه سره سہولیاتو دا غم خو الله تعالی لري کړو کنه، تعالی الله لري کو. ها کته وی جرا کده ترقیو کبه به ما ته ضرورت ناراضي نه، دا خو فرعونی خوې دی، فرعونی خوې دی، هغه د مسلمان د شان سره خایيږي نه، بلکې د انسانیت څخه خایيږي نه. د مؤمن په خوشحالي باندې به خوشحالي کې، او دا هغه په خفګان به خپکیږي، خوشحاليږي بنا. ستا یو مؤمن مسلمان رور دی، هر څوک دی چې مؤمن دی مسلمان دی، کاغه پښتون دی، کاغه پنجابی دی، کاغه پارسیوان دی، او کاغه ازبک دی، که هر لغت سره تعلق لرو خو چې مسلمان دی، مؤمن دی، صحیح عقیده والا دی، هغه باندې مصیبت او تکلیف راغی نو ته به هغه باندې خفګان بکې، خوشحالي به نه کوي. ابا نه چې خدای بس مصیبت پر راغی، خدای چې بدی مبتلا شو، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا تظهر الشماتة لأخيك ويعافيه الله ويبتليك. وتد مسلمان مؤمن په خوشحالي باندې سم خفګان باندې خوشحالي مکاره کوا، چې خدای بس بیمار شو، خدای چې ناجوړ شو، خدای چې تاوان او تورو رسیدو، او خدای چې کاروبار برباد شو خراب شو، دې ما خوشالهګا، ولی هغه به الله روح کتاب په مبتلا کی، يعافيه الله ويبتليك. اکثر دقه ځکه چې پچا خوشحالي کړي دا الله هغه کړي به دا په الله مبتلا کړي ودا باندې کې. سعید بن مسیب هغه یو تل می پیغور ورکو په فقر باندې چې مړه پس خدای چې فقیر شو، وی الله سکاله پس په ما باندې په خپل فقر راوست، سزا یې راکړه، ته خو چت شان والا وی ولې دا کارو. دیو جن عبد الله بن مسعود هغه نم نقل لي وی زه چاله پیغور نه ورکوم په یو شی باندې تر دې چې دام نه سپیلم پیغور نه ورکوم، یریګه ما څنګه چې الله ما باندې دا حالت کې قرآن ویلي. په مؤمن باندې با خفغان با کې او په مصیبت باندې به خوشحالي نخکاره کې. لا تزر الشماتة لأخيك، هغه په الله به روح کتاب په مبتلا کی. دې وخت کې چې کوم مؤمنان په مصیبت او تکلیف کې منګ به په خوشحالي نه کوي، موږ په خوشحالي اگر که زمنګا ظاهری د دنیا په بنا باندې څه تضاد همشته، خلاف به مزري، ولیکن خوشحالي به پکو، ولی هغه به الله لري کی روغ به کی به موږ تاسو مبتلا کی. خفګان موږ له پکار دی چې موږ په څوک خفګان وکړو، او هغه له دعاګانې وکړو، بیمار شو عیادت وکړو، دلجیو له وکړو، فقر پر راغی تسلی له ورکړو، وسم کیږي د تعاون او د مدد، تعاون او مدد وکړو. هغه څنور تکلیفونه شا حالت نه به غلطه پیدا نه لې لازم تاسو حالات ولې الله خکینه وجدار چې اکثر انسانانو کې خوینه او عادت دادي چې هغه د پردې د مجبورۍ نه فایده اخلي. پردې د مجبورۍ یو قیمتي شی راواله دی وخت کې قیمتي صاحب پیسو ته ضرورت دي، او دې ګاونډي ته ما پته ولګي چې را دا سړی نازې خرڅي او پیسو ته ډېر سخت ضرورت ته نه د 5 لک روپو شی راته 3 لک روپۍ وي، 3 لک راکې د اسلام دی، د ایمان دی، د انسانیت دی. د 5 لک روپو شی ته ما نه 3 لک اخلي، دغه څه بل شی مې اغسته د مجبورۍ د وجنه بازار کې خرڅوم. د اسلام تقاضا خدا نه ده چې زرا اولګم دې نه غلطه پیدا واخلم. لکه اکثر په دې ټیم کې بعضی کسان زی افغانستان ته رواني شي نه ځان څنګه جوړل، نو خلک را اولګي غلطه پیدا اخلي د مجبورۍ نه. ښه قیمت ته وي، ښه قیمت چې په قیمت غلم نه قرضي، ولې د مجبورۍ نه غلطه پیدا دي. دا اسلام تقاضا نه ده. اسلام تقاضا ده چې بل خیر کوي ولته. صحابي
هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دی. جرير ابن عبد الله وای ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو او نصح لكل مسلمین، د هر مسلمان له خیر خوایي لټو، خیر خوایي به د مسلمان لټه چې کوم شي کې فائدہ. یو باندې شي راغې دی جرير باندې اس خرج کو 800 روپۍ، اول کې 500 په خرج کو، خبر او ستوي شو او سوي کړه 500 روپۍ زما شو. د چې د اس باندې کېناستو د سی بوت لو را بوت لو وی ویل چې دا خو ډېر قیمتي اس دی، دا خرڅون کې ان پويږي، دا 200 دی، 200 پسې نورې ورکړې چې نورې په دې اس باندې خې وکړو راوي کتو منډه واله او ته پته ولګي چې نه دا خو ډېر قیمتي دی، دا خو د 1200 درهم دی، 400 پسې نورې ول ورکړې، 1200 ول ورکړې. چا تل ګور اول خو تاسو 500 روپۍ خبره ختمه کړې و کنه، هغه ټیک ده ختمه کړې و. او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړې و نصح لكل مسلمین، هر مسلمان له ذخیر خوایي لټو. دا د 1200 روپۍ شه د 500 دې څنګه عالم دلته موږ تاسو ناشتي چې دا اراده ز تعالی وکم او تی مال وکي، فساد براشي، څه نقصان براشي، زما استا په منځ کې به اختلاف راشي، ته ما نه قرباني کې زبطانه قرباني زبستا خیر لټوم ته بس ما خیر لټه، الله تعالی با دوانو خیر پاږي کې ولټي. ولې حدیث کې دا راځي یو سړی چا باندې شي خرڅي او عیب ته کارن کی برکت به ختم شي، او کوي چې یو وروره اشیر باندې خرڅوم خو ګرځي کې دا نقصان دی، نو الله با دوان لب کې برکت واچي بوري کله کوم دوان لب کې الله برکت واچي. د مسلمان خیر خوایي اغل ټول ونصح لكل مسلمین، هر مسلمان خیر خوایي لټول دی. وجنا حبشي بادشاہ خوشحالي ښکارا کړه، موږ بم د مؤمنانو په خفګانونو خپکیږو، نور وسم نکی دعا به وتکو، دعا او د مسلمانانو په خوشحالي باندې به خوشحالي وو، او الله نه دعا غواړو چې الله تعالی مزید توفیق الله ورکړي، کم چې زمونږ په وس کې کم زمونږ د وس نه باري هغې باندې الله به موږ نه رانیسي. فاتقوا الله ما استطعتم، الله نه دونه ویریږي چې ستاسو څونه په وس کې د هغې مطابق الله دې په هغې رانیسي. نو دې به داوه د بدر فدیې متعلق خبر انده بیا وروسته دې نه کم واقعات شوي انده هفته کې به انشاءالله هغه بیان وکړو. الله دې موږ تاسو روحونه د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه سره د مرګ نه بعد یو ځای کی، او د ورځ د قیامت باندې الله موږ تاسو د هغې سره په جنت کې یو ځای کی. الله تعالی دې زمونږ ستاسو دا حالات په خپل فضل او په کرم باندې بدل کړي. کوم مسلمانان دي تکلیفونه کې دي الله یې تعاون او مدد وکړي، او د هغې په حالات دې الله رحم وکړي. کا په فلسطین کې دي یا کوم اوس دی وخت دا کډې روانې دي، ځکه دا غوښتل ځنه الله خبر دی. مخکې مونږ ته ویل چې مونږ تاسو که کری کور راته څوک وایي چې دا کور پرېږده او ځان له کور پیدا کړه بل کور پیدا کړه، د دې انسان په زړه باندې څه تېرېږي. بیا چې یو سړی د یو ملک نه ځي په ملک کې وخت تېر کړی او هغه ځینې د مجبورۍ په وجه راغلي، په مستۍ نه راغلي، او هغه ته وایي شابه کډې دې پورته کوه، د هغې په زړه به څه تېرېږي، یا زنانو باندې به څه تېرېږي، د هغې ماشومانو په زړه به څه تېرېږي. الله دې ورسره تعاون او مدد وکړي، او هلته دې الله له ښه زندګي هغې دپاره ورکړي چې دې قصو نه الله یې به اخلاص کړي. او الله دې زمونږ ستاسو په دې حالت باندې رحم وکړي، دا کم پریشانیانو کې چې مونږ تاسو مبتلا یې دا پریشانیان دې الله زمونږ ستاسو هم ختم کړي. فلسطین کې مؤمنان دي الله دې د هغې سره تعاون او مدد ورسره وکړي، ځکه صرف د الله په اسرې باندې پراته دي، نور اخوا تمه کول د چا نه چې څوک بوله راشي دا لرې خبره ده. یو امریکا راځي د عربو په علاقو د مسلمانانو په ملکونو کې اسلحې اسرائیلو ته ورچلی خبره نشته، لیکن فلسطین ته څوک خوراک نشي وروړلی. دې حالت پورې موږ د مسلمانان راغلو، الله دې زموږ په حالت باندې رحم وکړي.
سوچ مونږ تاسو له پکار دی چې دا زموږ حالت دی خوراک مونږ ته نه راځي او مقابل ته د مسلمانانو په علاقه باندې څه ورځي دشمن ته د اسلحه ورځي ارشه بردار دی ورځي نو موږ به د چا نه تمه کوو بس صرف یو الله ملتجا پاتې ده چې هغې ته التجا ده الله زموږ په دې مسلمانانو حالت باندې رحم وکړه داسې قوي مسلمانان الله پیدا کړه داسې مضبوط حاکمان موږ له الله راکړه چې هغه په مسلمانانو خفه کېږي او په زړه کې درد وي لکه مخکې څنګه درد والا تېر شوي د دې حالاتو د مسلمانانو د دې تکلیفونو د احساس سره په درد په زړه کې الله داسې کسانو ته زموږ کارونه دا الله ته ورسپاره والله دې زموږ ستاسو آخر خاتمه په ایمان باندې کړي او د عذاب د قبر او عذاب د جهنم نه دې موږ تاسو ساتي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم مرګري دا تاسو کړه دی چې یو سړی په لیونتوب کې مړ شي نو په د باندې جنازې څه حکم دی او دا به جنت ته ځي که جهنم ته به ځي نو ذهن کې کېنوي لیوني دوه قسمه دی یو هغه لیونی دی چې اول نه روغ دی بالغ دی عاقل بالغ شو او د هغې نه وروستو په د لیونتوب راغلی نو په دې کې چې په کوم حالت په د لیونتوب راغلی دی دغه حالت به معتبري په دې ټیم کې د مسلمانو مؤمنو په ایسته لیونی شو دماغ یې کار پرېښستلو نو دا به جنت ته الله بوځي چې مړم شو مؤمن دی جنازه به پې کوو د مسلمانانو په هدیره کې به یې دفن کوو دا حکم د مسلمان دی ځکه دا لیونتوب داسې دی لکه مرګ یا په کومه ورځ لیونی شو دا داسې شو لکه مړ شو او که چېرته یهودي و نصراني و کافر و مشرک و او په دغه حالت کې سته لیونی شو دماغ یې کار پرېښستلو نو په ده باندې جنازه هم جایز نه ده هدیره د مسلمانانو کې به هم نه دفن کې او که په دې حالت مړ شو جهنم ته به ځي د کافرو په شان همیشه همیشه دویم قسم داسې لیونی دی چې هغه د ورکوټي وای نه لیونی دی نو هغه به تابع د مور او پلار دی په دنیا کې د دې مړم شو مور او پلار یې کافر وو موږ به پې جنازه نه کوو او که چېرته مور او پلار مسلمانانو مؤمنانو نو بیا دا مؤمن دی د حکم د ماشوم دی که ماشوم مسلمان باندې موږ تاسو جنازه کوو د مور او پلار د وجې نه دقسې د ده به هم د مور او پلار تابع به هم بیا دا مؤمن چې دا خو به جنت ته ځي ورکوټي والي نه همدقسې لیونی دی لیونی دی لیونی دی تر دې چې مړم شو په لیونتوب کې دا به ډایرکټ جنت ته الله بوځي ځکه د مؤمنانو ماشومان چې ورکوټي والي کې مړه شي نو دا جنتیان دي صحیح احادیثو نه دا ثابته ده جنتیان دي او بلکې مور او پلار له به شپارس کوي که ورکوټي والي کې مړه شو او که چېرته کافر و مور او پلار نو پای کې بیا راجح قول د علماو هغه دا دی یو قول خدا دی چې په دې به الله قیامت پر ورځ امتحان راولي لکه دنیا کې چې څنګه الله موږ انسانان مکلف کړي ایمان مسلې راته ویلي توحید راته ویلي اجازه راکړي څوک څه کوي هغه دې کوي چا ایمان راوړي جنت ته به بوځي چا کفر کو جهنم ته به بوځي هلته به په تکلیف راولي دویم قول راجح قول امام نووي او نور علما وایي چې دا هم جنتی دی دا حکم په شان ته د ماشوم دی او د وړو ماشومان د کافرانو شو واړه پر کوټیوالي کې مړ شي کنه د يهودي بچي پر کوټیوالي کې مړ شو دی بچي د پاره خیر شو الله جنت ته دا بوزي که غټ شوی پلار پس به يهودي شوی دغه څه د مشرک کافر بچي چې پر کوټیوالي کې مړ شي د بلوغ نه مخکې راجع قول لار چې الله جنت ته بوزي دغه څه د لیونیم الله به جنت ته بوزي ځکه د حکم د ماشوم نه سکونه برابر کوي